د ژوند د تېرولو لپاره نه یو مکمل ضابطه حیات دی. دا د اول دپاره هم دی او دا د اخیر دپاره هم دی. په دنیا کې اصلاحات چې کوم دي دا د تسلسل نوم دی. په دین کې م اجماع شته دی. دا اسمبلی چې هر 15 کاله بعد الیکشن کیږي او اسمبلیانې جوړیږي، دا هم د دې دپاره جوړیږي چې دیو د حالاتو سره سره فیصلې وکړي. هر څوک دا الیکشن کول دا په 90 ورځو کې پکار دي، خو دا آئین چې چا جوړ کړی دی او کله چې دا آئین جوړېده نو زما په خیال چې په هغه وخت کې به دا حالات نه وو. هغه بنیادمان و، هغوی ته به دا علم نه و چې په آینده کې به زمونږ په ملک باندې زمونږ په ریاست باندې دغه شانته حالات راتلی شي. او دا اسمبلی دی د دې دپاره نه چې د حالاتو سره سره په دې آئین کې په دې دغه کې قانون سازي وکړي. منګه سیاسي ورکران یستو، کله نه چې پیدا شوي یستو، ستاسو د ټولو زمونږ او ستاسو ژوند د یو بل مخې ته دی. موږ د آئین د قانون د جمهوریت د بالادستۍ دپاره نه د خپلې ځوانۍ هغه قیمتي وخت چې په هغې کې موږ ډاکټران جوړېدی شو، په هغې کې موږ انجینران جوړېدی شو، په هغې کې موږ بیروکریټس جوړېدی شو، هغه وخت چې کوم دی نو موږ د آئین او د قانون او د جمهوریت د بالادستۍ دپاره نه تیر کلی دی، د خپل ځان د جوړېدو دپاره هم نه دی تیر کلی. خو اوس چې په دې موجوده وخت کې کوم حالات دي، په دې کې چې کومې مسالې سبا مخې ته راځي، نو موږ د الیکشن کمیشن، موږ د دې ریاست د ادارو، د عدلیه او د حکومت توجه دغه طرف ته ګرځو، ځکه چې آئین او قانون جوړیږي د ملک د آبادۍ دپاره. آئین او قانون جوړیږي د ملک د خوشحالۍ دپاره نه. په دې موجوده وخت کې په دې حالاتو کې که الیکشن کیږي نو دا زمونږ ملک، دا زمونږ خاوره، دا به د یو داسې قسمه بحران سره مخامخ شي چې په آینده کې به د هغې د ختمولو چاته څه حل نه ورځي، او که حل د هغې راوځي نو په هغې باندې به ډېر ټیم لګي او په هغې باندې به ډېر وخت ضایع کېږي. په هغې کې د امن و امان مسله هم ده چې که په دې حالاتو کې الیکشن کیږي نو په دې کې څه پارټیانې داسې دي چې هغه خو به په ازادانه طور باندې الیکشن کولی شي، هغه غر ته هم تلی شي، هغه به اوارې ته هم تلی شي، هغه به کندې ته هم تلی شي، هغه به د شپې هم ځان له کمپین کولی شي، هغه به د ورځې هم ځان له کمپین کولی شي. خو په دې کې داسې پارټیانې شته چې د هغوی کینډیډیټ به په رڼا ورځې باندې هم د چاردیوارۍ نه بار د خپل ځان دپاره، خپل کمپین، خپل منشور دپاره، د خپل اواز رسولو دپاره به هغه نشي راوتلی. په دې ملک کې د معاشیت هم یو مسله ده چې آیا په دې، ځکه چې که دا الیکشن کیږي نو دا پوره کال به بیا الیکشنې کیږي، نو آیا زمونږ مالی حالات په دې موجوده وخت کې د دې متحمل کیدی شي چې په پاکستان کې کال 12 میاشتې الیکشنې وکړلی شي؟ بله چې په دې کې کومه مسله ده چې هغه هم خالصتاً آئیني او قانوني مسله ده، هغه مسله دا ده چې زمونږ په آئین کې لیکلي دي چې کله الیکشن کیږي نو دا به د نګران حکومتونو په نګرانۍ کې کیږي. اوس چې کوم صوبایي الیکشن کیږي دا خو به د دې نګران حکومتونو په نګرانۍ کې وشي، خو را روان چې کوم الیکشن کیږي، کوم چې د قومي اسمبلۍ الیکشن دی چې په دې خاوره به کیږي چې هغه به د اکتوبر نه بعد کیږي، آیا په هغه وخت کې به دا صوبایي حکومتونه بیرته معطل کیږي، بیا به نګران حکومتونه جوړیږي، که دغه الیکشن به د دې ګټلی شوي چې په دې اوس صوبایي الیکشن کې څوک الیکشن وګټي، که دا به د هغو زیرې نګراني کیږي، که دا فیصله ونه شي نو دا به په هغه وخت کې بیا یو جګړه راپورته کیږي. څلورمه خبره چې هغه سیاسي نه ده رونو،
هغه چې کوم دی خالصتا قومي مسله ده، هغه د قوم مسله ده، هغه د قومیتونو مسله ده، چې هغه د سنسز مسله ده، هغه د مردم شمارۍ مسله ده. کوم چې په 2017 کې مردم شماري شوې ده هغه پښتنو مسترد کړې ده چې په دې کې زموږ سره داندې شوې ده، موږ په صحیح طریقې سره نیستو حساب شوي او دا دعوا دا قومونه زباني جمع خرچ نه کوي. رونو زه د باجوړ که دعوا کوم چې زما د باجوړ د قام سره، زما د باجوړ د ولس سره، زما د خاورې سره زیاتې شوې، نو زه یې ورته په ثبوت باندې وړاندې کومه چې ته د بېنظیر انکم سپورټ د سروې ریکارډ راوباسه، ته د پولیو ریکارډ راوباسه، زما باجوړ چې کوم دی نو 17 لاک دی. تا زه کم حساب کړی ما 10 لاک او 96,000 دی حساب کړی ما. دا ورته زه په ثبوت او په دعوه سره ښیم. دغه سنسس دغه مردم شماري دا سندیانو مسترد کړې ده، دغه مردم شماري بلوچیانو مسترد کړې ده او بیا عمران خان صاحب په خپل حکومت کې په خپله د هغه په دور کې په کامن انټرسټ کې میټینګ راغوښتی دی او په هغې کې دا فیصله شوې ده د بلوچو سره، د پښتنو سره او د سندیانو سره چې را روان کم الیکشن کیږي نو دا به د 2017 په سنسس باندې نه کیږي، د 2018 الیکشن دا اخیرنی الیکشن دی چې په دې سنسس وشو، نوي الیکشن له به موږ نوي مردم شماري کوو. زمونږ د باجوړ چې د دویمې حلقې د څو پورې تعلق دی تاسو ټولو ته پته ده چې په هغې باندې زه الیکشن کمیشن ته تللی وم. زما د الیکشن کمیشن کې د کیس د بیللو د ټولو نه غټه وجه څه وه چې د الیکشن کمیشن اولنی سوال زما نه دا و چې ته دا وایې چې زموږ سره زیاتی شوی دی، ستا څو پارلیمنټیرین دي؟ نو ما ویل زموږ 3 MPs دي، 2 MNs دي، یو سنیټر دی. ویل هغه په دې پیټیشن کې ولې نشته دی او که هغه په دې پیټیشن کې نشته نو د هغه خپل پیټیشن ولې نشته دی. دویم نمبر دا چې په سیکنډ پوزیشن باندې څوک د MPA په پوزیشن راغلی، څوک د MNA په پوزیشن راغلی، هغه هم نشته دی. چې په 3م نمبر راغلی هغه هم نشته دی، چې په 4م نمبر راغلی هغه هم نشته. ته چټانه په 5م نمبر باندې په الیکشن کې راغلی چې دا دونه خلک ته په اعتراض نشته، تا ته پې ولې اعتراض دی؟ مطلب دا که په هغه وخت کې موږ لکه نن چې دا جرګه څنګه په دې ځای کې متفق ناستې ستو، که په دغه شانته باندې موږ متفق په هغه ټیم کې په دغه پیټیشن کې موږ وې نو زما په خیال چې دا کیس به زموږ دغه شانته نه وی لکه په څنګه چې په الیکشن کمیشن کې مسترد کړی شو. نو زما رونو په دې کې موږ لا متفقه طور باندې د آئیني او قانوني لاره اوچتول دي او موږ راغونډ شوي دي دې دپاره یو چې موږ حکومت ته موږ الیکشن کمیشن ته درخواست وکړو چې د دې مسایلو باندې تاسو یو غور وکړئ. او یو خبره په دې کې د ټولو نه اهمه بله ده چې زمونږ بعضې خلک دا دعوه کوي چې که دا الیکشن وشو نو په دې ملک کې به سیاسي استحکام راشي. وایي دا خبره کوي که نه کوي؟ ډېر خلک یې کوي چې که ازادانه الیکشن وشو او پاک الیکشن وشو نو په دې ملک کې به استحکام راشي. په دې موجوده وخت کې که الیکشن کیږي نو د پنجاب په حکومت باندې د PTI د عمران خان صاحب دعوه دا ده چې دغه کوم حکومت دی نو دا حکومت چې کوم دی نګران حکومت نه دی، دا د مسلم لیگ حکومت دی. کله وایي دا سړی چې کوم ناست دی دا د زرداري حکومت دی. د پښتونخوا په حکومت باندې د هغوی دعوه دا ده چې دا د جماعت علما اسلام حکومت دلته ناست دی. الیکشن کمیشن هغه د سره نه مني نه چې دا ګندې یو آئیني اداره ده. که په دې حالاتو کې الیکشن وشي او عمران خان صاحب په بار اکثریت باندې د پښتونخوا او په پنجاب کې الیکشن بیلي چې ماته اندازه ښکاري جلسې ته خلک راغونډول ځان له یو کار دی. موږ د 97 مینه الیکشن کوو، دا تاسو ټول الیکشن کوئ یا یې په خپله کوئ یا په هغه الیکشن کې داسې شامل یاستئ لکه چې ستاسو الیکشن یې که د چا څه ولاړ یاستئ. موږ ټول هغه خلک یو. الیکشن یو آرټ دی، دا یو فن دی. دا نه عمران خان صاحب له ورځي نه PTI له ورځي. دا بل په تیر الیکشن کې دا شوی و. چا چې کلی و هغه دې ځل نشته چې دله دا ګیم وکړي چې دی په پښتونخوا او پنجاب کې وبیلي
د دې ګرنټي څه ده چې دا الیکشن به عمران خان صاحب مني زما په خیال خو نه مني 9 حلقو باندې الیکشن وشو 9 وګټلې په ملتان کې یوه بیله یوې په کراچۍ کې بیله ده هغه ریزلټ هغه ته قابل قبول نه اوس په دې کراچۍ کې بلدیاتي الیکشن وشو چېرته چې د هغه 24 ام پی ایز دي او 14 د هغه ایم این ایز دي په هغه ځای کې په بوري طریقې سره هغه ته شکست وشو هغه الیکشن هغه ته قابل قبول نه دی نو موږ ورونو نن دقه له راغونډ شوي یستو د سنیټر صاحب یو ځل بیا شکریا دا کوم چې راغونډ یې کړو زمونږ دا یو په زړه کې وه خو بس دا ښه خبره ده چې یو ځای ته رالو نو موږ دا مطالبه کوو د الیکشن کمیشن نه موږ د عدلیه نه او موږ د حکومت نه چې مهرباني وکړئ الیکشن وکړئ موږ سیاسي خلک یو موږ په هر وخت کې الیکشن ته تیار یو خو الیکشن داسې مه کوئ چې دا ملک یو داسې بحران ته لاړ شي چې یو انارکي پیدا شي چې دا ملک بیا د هغه بحران نه د رایستو چاله چل نه ورځي اول دا کم مسایل چې دي چې دا ما درته بیان کړل دې مسایلو طرف ته توجه ورکوئ او د هغې نه پس که بیا الیکشن کول غواړئ نو بېشکه چې الیکشن وکړئ ستاسو دومره په توجه